السلام له خدای دا شی ورکو ای وکننا به عالمین الله وی د ابراهیم علیه السلام وجود مونږ ته معلوم و چې دا پاک وجود دی دله دا شی ورکول پکار دی دی لا ماشوم و ابراهیم علیه السلام چې لږ غوندم دی پوه شو په خبر بالغ لا نه دی نو مور سره ناستو د مور نه ړومبې تپوس وکړه وی من ربکی مور ستا خدای څوک دی رب دی څوک دی مور ورته وی ربی ابوک وی زما رب ستا پلار دی ځکه ماله چې رزق راکوي او روزي راکوي خو ستا پلار یې راکوي ابراهیم علیه السلام هوښیارتوب ته وګوره کنه وی من رب ابي وی زما د پلار رب څوک دی مور ورته وی ستا د پلار رب نمرود دی وی خمور د نمرود رب څوک دی مور ته سپېړه وویسته وی چپ هو ربنا الاعلی دی خو زمونږ لوی خدای دی د هغه متعلق ور چې کشو نه کړي ابراهیم علیه السلام وی نه دا خبره دی غلطه ده وی ربنا الله لا اله الا هو وی رب زمونږ الله دی هغه خدای چې د عبادت نه لایق هغه سره بل څوک شریک نشته هو ربنا ورب كل شیء وی دی زمونږ پروردگار دی او د هر څیز هم پروردگار دا ټول کائنات او دا ټول مخلوق هغه پیدا کړي بس ابراهیم علیه السلام به د بوتانو نفرت کو او یو ځای دعوت چلوه بل ځای دعوت چلوه خلکو ته به وی چې ګورې رب زمونږ الله دی زمونږ پالونکی زمونږ پروردگار زمونږ خالق زمونږ مالک زمونږ جوړونکی زمونږ وجونکی مونږ له هدایت راکوونکی دا الله پاک دی دله په دې کارونو کې بل هېڅوک شریک نشته پلار یې د بادشاه خاص سړی و قرآن حکیم کې د پلار نوم آزر ذکر کړی دی اذ قال ابراهیم لابیه آزرا او د تاریخ په کتابونو کې تاریخ راځي علما لیکي چې خپل نوم یې تاریخ و ته الف ری خې او آزر لقب لکه یو سړي خپل نوم یې او لقب یې وي دا د بادشاه خاص سړی و د هغه د وجې نه به دته چا غږ نه کو ابراهیم علیه السلام خو هر چاته به نصیحت کو یو ځل بهر ووت قوم نه تپوس وکړو ستوری ښکارېده د شپې وی دا ستوری څوک دی وی دا هم ستاسو رب دی هغوی به ستورو کې چا به د ستورو عبادت کو چا به د نور کو چا به د سپومۍ کو هغوی وی او بالکل دا زمونږ رب دی ناستو قوم ته نصیحت کو دی کې رڼا را خطا شوه د سار هغه ستوري غایب شي وی څه شو ستاسو هغه خدای وی خو پرېوته او انی لا احب الآفلین وی چې کم خدایان پروز یو وخت کې رڼا وي او بل وخت کې نی امین دی پکا بیا یو بل وخت کې یو قوم سره ناستو هغه قوم چې هغوی د سپومۍ عبادت کو سپومۍ را ښکاره شوه هغې قوم ته وی تاسو څه وایئ چې دا زمونږ رب دی دا سپومۍ هذا ربي هغوی ورته وی او دا زمونږ رب دی وګوره که نه څومره ښایسته ښکلې رڼا کوي دنیا ترې روښانه ده غږ یې نه کو نصیحت خبره ترې کولې چې سپومۍ پرېوته او رڼا یې ختمه شوه وی انی لا احب الآفلین وی کم خدای چې رڼا یو وخت ورکوي او بل وخت کې نه ورکوي هغه مې نه دی پکه هغه سره مې مینه نشته سار وختي او بل قوم له ورغې قوم کم قوم چې د انور عبادت کو نور راوخت فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي نور راوخت هغوی ته وی دا رب دی هغوی وی او هذا اکبر دا خو ډېر لوی خدای دی د دې ټولو رڼا خو د دې نور نه حاصله شوې ده چې ماښام شو بیا وله راغی وی خدای هم څه شو وی پرېوت وی کم شی چې پرېوځي هغه خدای نی دی قوم ته نصیحت کو په یو طریقه باندې پلار ته نصیحت کړې مور ته نصیحت کړې قوم به ورسره مقابلې کولې پلار یې بوتان جوړول بلکې د بوتانو ډیزاینونه به یې جوړول ډېر زیات ماهر و په دې کې چې بوتان به یې جوړ کړل نو ابراهیم علیه السلام له به یې ورکړل وی بچې دا یو سو بازار کې خرڅ کا مطلب به یې دا و چې له ده ورسره لږه مینه پیدا شي نو چې پلار به یې لګیو بوت به یې جوړو هغه سولې او سټک به ورسره و په هغې به یې وله پوز او سترګې جوړو دی به ورته خوا کې ناست
نو چې هغه به هغه سویل ټس ورکړه ده به سویل دیکا ورکړه چې دیکا به یې ورکړه هغه خوار به پې خواري کړې وه پوزه به یې جوړده وله ټوله پوزه ماته کړه نو بیا خو بوت بېکاره شي نو پلار به ورپسې کوتک راواغه چوکه راواغه ده به ترې منډه کړه وی زما هغه ټول بوت مې جوړو نو هغه دې راله ټول کار خراب کوې بابا کوم بوت چې ته په لاسو خپلو لاسو جوړی او کوم بوت چې زما د سوک نه ځان نشي بچ کولی ځان له پوزه نشي بچ کولی نو هغه ته تاسو څنګه سجدې کوئ عبادت وله کوئ خو پلار به پې دا بوتان خرڅول چې دا ته 100 خرڅوه چې مینه دې پیدا شي یو ځل وله پلار یو ډېر مزېدار ښکلي بوت ورک او هغې وله په دغه کې بند که په صندوق کې وی بچې دا میلې له یو څه بازار له دا خرڅ که په دومره پیسو ابراهیم علیه السلام په اوږه که چې په اوږه که او د پلار د سترګو نه یې اخوا که نو ځمکې له یې راوویشت او خپکې وله پړې واچو او پړې دې لاس کې نیولې او دې ته مخکې اوبه دې ځان پسې راښکه او آواز به یې کو من یشتریني من لا ینفعه ویضره وی هغه شی به ما نه څوک والي چې فایده چاته نه رسوي او ضرر رسوي فایده پکې نشته ضرر پکې دا دی که ته اعزاز کې او سجدې ورته کوې نو خدای به درنه تپوس کوي خلکو به زر هغه بوت راواغش ای ابراهیم دا دې څه چلو که زمونږ خدای په ځمکه راکاږي قمقل خلک د دې بوت پرستو نه کم خلک چې بوتانو ته سجدې لګوي د دې نه قمقل خلک بل نشته دا بېوقوف خلک دی یو شی ته په خپلو لاسو جوړی پوز او سترګې وله په خپله جوړی او بیا هم هغې ته رام رام کې چا نه باران غواړي او چا نه هوا غواړي او چا نه بچي غواړي دا قمقل سړی وي ابراهیم علیه السلام وی نه زما رب هغه ذات دی چې هغه همیشه جم دی هغه خلکو له ډوډۍ ورکوي هو یطعموني ویسقین ما له ډوډۍ راکوي ما له اوبه راکوي او که زما نه لاره غلطه شي نو ما ته ښکلې نیغه لاره م ښي پلار بادشاه له لاړ نمرود له بادشاه ته بادشاه سلامت زما یو زوی پیدا شوی دی ابراهیم او زمونږ د دین نه منکر دی هغه وایي چې خدای یو دی نو زه یې دله راولم که ته یې وجنې او که ته یې جیل کې اچې او که هر څه ورسره کې هسې نه چې سبا پې ما راونیسي چې ستا بچي ولې دا خبرې کول زه یې دله راولم چې ته ورسره څه کې کوه خو چې ما پې ګورې بادشاه سلامت راونه نیسي ابراهیم علیه السلام نمرود ورته ویې ته یې راوله نصیحت به ورته وکړو ټیک به شي ماشوم دی ابراهیم علیه السلام یې وله بوته چې یې بوته بادشاه ورته نصیحت شروع کړ چې ګوره زه ستا خدای یم او زه ستا رب یم ما ومنه په ما ایمان راوړه ابراهیم علیه السلام ورته وی ښه ته زما رب یې وی او وی ستا نه مخکې رب څوک و ستا د پلار رب څوک و ستا د نیکه رب څوک و تا له ډوډۍ څوک درکوي ته چې ناجوړه شي چا ته چغې وی ته چې بیمار شي چا نه حاجت غواړې تا ته چې تکلیف جیر بس هغه پې ابراهیم علیه السلام چې خبرې راوسپړ د ټول بادشاه وزیران ورسره ناست و دې ملامته شو خوا هغه وی چېر دا خو رښتیا اوس که دا ټول خلک به هم په دې پوه شي وی ابراهیم علیه السلام پلار ته داسې کار وکړئ دا ماشوم کور ته بوځه او که اوس دې زه وامه یا جیل کې اچوم او یا سزا ورکوم یا وجنم نو خلک به چې ماشوم یې مړ کړه زه کور یې ساته او نصیحت ورته کوه که ټیک شو ښه پخه او که ټیک نه شو بیا به ورسره ګوره راوس کور ته لیکن ابراهیم علیه السلام د خپل خبرې نه وړېدو خلک به هم ورپسې راتلل راځه زموږ نن میله ده زموږ نن د خپلو خدایانو عبادت کوو یو ځل یې د خولې نه دا ټکې ختلي وي ستاسو د خدایانو سره به زه ګورم ښه ګورو به ورسره د قوم به یې په کال کې یو ځل میله وه ابراهیم علیه السلام ته قوم راغی وی راځه موږ سره میلې له لاړ شو او د عمر نه هم ډېر کم ابراهیم علیه السلام ورته وی چې زه جوړ نه یم بیمار یم د ظاهري بیماري نه یادول سړي په دماغو چې بوجي دا د دې نه غټه بیماري بله نشته او د هغه په دماغو دا ډېر لوی بوج و چې دا ټول قوم کافران دي او شرک او کفر کوي دا ولې بېلاري دی دی په ذهن یو ډېر لوی بوج وی زما طبیعت ټیک نه دی زه بیمار یم خو د قوم به یې دا عادت و چې دوی به کله میلې له د ښار نه بار وتل بادشاه به هم ته وزیران به هم تلل مضبوطه میله به وه نو دوی به دا چلو که چې دوی به یو لوی عبادت خانه و مرکزي د بت پرستۍ یو لوی اډه وه ډېر بوتانو پکې شاهي محل کې دننه نو هغوی به دا چلو که چې خوراکونه به یې راوړل او د هغه بوتانو مخکې به یې کېښودل میوې به یې راوړی هغه به ورته کېښودی
او ټول قوم ښځې نر ماشومان واړه لوی ټول به میلې له لاړل. نو چې بیا به رالل نو دا به د بادشاه لوی دعوت و. هغه ټول خوراکونه به یې راویستل، بادشاه به هم ناست و، خلک به هم ناست و، هغه به یې خوړل. دوی چې څنګه میلې له لاړل هغه خوراکونه یې راوړل او د هغه بوتانو د خدایانو مخو ته یې کېښودل. ابراهیم علیه السلام ته برګې راواغېست. هغې خو میلې له لاړه دلته موقع خالي وه. جرندې دروازې یې ماتې کړې او پرې ورغې. چې ورغې قرآن حکیم کې الله فرمایي اوس د هغه بوتانو مخې ته خوراکونه او میوې او څیزونه او سامانونه پراته دي. نو لاول خو ورته ودرېده، وی الا تاکلون، وی دا خوراک هم مخکې پروت دی، دا نه خورئ؟ بېخمو داسې ورته بټ بټ سترګې راوړلې دي او اړو ګوتې ولا نه وروړی. او بیا قرآن حکیم کې الله وی شروع یې پې وکړه، د چا نه سر په تبر وهه او د چا نه لاس وهه او څوک په دې منځ وهه، ټول یې ټکوسه ترې کړل، ټوټې ټوټې یې کړل. خو هوښیار و قرآن حکیم کې الله وی موږ په ماشوموالي کې پویه ورکړې وه. نو هغه تبرګي یې راواخېست او چې کوم پکې غټ بوت و مشر د هغه اوږې ته یې ویزان کړ او راووت دی. دی خو لاړ ښه په ارام کور کېناسته او چې دی خو قوم د میلې نه راغی او په خوراکونو ورغې چې ویې کتل نو په ټولو غورو مرو او په پلیټونو کې ورته د خپلو خدایانو د بوتانو هډوکي پراته دي، ډکرې ورته پرتې دي. فوراً یې بادشاه له رپورټ ورکړه چې صاحب زمونږ خدایان خو ټول چا بېغمه کړي، خدایان هله ټول چا ټکوسه ترې کړي دي، ټوټې ټوټې پراته دي. بادشاه غوسه کې راغی. ښه دې کې خو د بادشاه تصویرونه وو، د هغه ډانچې په خپله مې د نومرو من فعل هذا بآلهتنا، دا چا کړي؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراهيم، یاره یو الک دی زمونږ دا خدایان په بدو یادوي او خورپسې بدې ردې وایي. ابراهیم یې نوم دی، ممکن ده چې دا همغه کړی. نمرود ویره یې والی معلومات تی کو. ابراهیم علیه السلام یې راوست. چې راوست انت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم، ابراهیم زما خدایانو سره دا لوبې تا کړي دي، دا تا کړي دي. اوس ابراهیم علیه السلام که ورته وي چې او کړي مې دي خو جګړه جوړوي، که وي نه مې دي کړي دروغو کې راځي. ډېر مزیدار او خسته جواب ورکوي د هغې د چپ کولو دپاره. ورته بل فعل کبیرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. خدایم بې خو باسه ټوپک چې چا سړي مرګ هغه کوي. ما سره ته تش تور یم، تبرګې چې د کوم بوت په غاړه کې ویزان دی دا ده کړي دي، دا چېته دا پلار یې غوسه شوی دی او دا بچي ټول دا ګیر کړي دی ووالي. تاسو خو نه وی بابا غوسه شوی دی او ته به یې ګوره په اوږه کې ویزان دی. چا سره چې وسله نو کار خو هغه کوي، لوبه ده کړې ده، وسله تبرګي د ده په اوږه ویزان دی. هغې یو بل ته وکتل چې خدایه دله څه جواب ورکړو. یو ته ګوري بل ته ګوري. ابراهیم علیه السلام ته فاسألوهم ان کانوا ینطقون، تپوس ته وکړئ که نه دا خو ستاسو خدایان دي، ستاسو کارونه پوره کوي، نو معلومات ته وکړئ چې چا والی یې. هغې ورته وی دی خو خبرې نشي کولی. وی خدایم تباه که نو چې ځان د بل د غزار نه نشي بچ کولی، خبرې نشي کولی، غزار نشي چلولی، نو تاسو له به خیر د کمې درکړي. بس بادشاه حکم وکړی د جیل کې واچوئ، دی مونږ نه پرېږدو. ابراهیم علیه السلام ورته ما سره خو لاول مناظره مقابله وکړه، بیا چې څه خوښوي کوو. وی څه وی ستا څه سوچ چې وی ستا خدای بل خدای شته وی او زما بل خدای وی څه کار کوي؟ وی هغه وجل کوي، الذي يحيي ويميت، څوک وجني څوک مړه کول کوي. نمرود ورته وی که دا کار ما وکړه نو بیا وی ته نه شې کولی دا که وی زه هم کولی شم. یو سړی یې راونیوه او مړ یې کړ. وی دا خو ګوره جمدی دی که نه او دا دې ما مړ کړ. او یو بل سړی جیل کې د 500 کم پې ختلی و، هغه یې راواغېسته وی ځه ته مې برې کړه پرې مې ښودې. وی دا مړو ما پرېښود ژوند مې وله ورکړ. دا هم قمقل و، ځکه خدای پاک چې کوم مړ جمدی کوي نو هغه دا نه دی، خو جمدی دی پرېښود د جیل نه بهر، نو مړی دی کوم ځای جمدی کوي. هغه چې سوځي نو خدای پاک یې واپس تا واچوي. خو خیر ابراهیم علیه السلام به سره نور بحث ونه کړ. دی ورته وویل ښه زما رب یو بل کار کولی شي، تا هغه کولی شي؟ وی څه کوي؟ وی زما رب چې دی د مشرق نه نور راخیجوي او په مغرب یې غورځوي، ځکه نه که ته خدای نو تیره دې طرف نه راوخیجوه، په دې بل طرف یې وغورځوه. فبهت الذي کفر والله لا یهدي القوم الکافرین. الله قرآن حکیم کې فرمایي بس دقه ځای چپ شو،
دا کافر غلی شو ځکه دا جواب خو سره ونه دا خو یې ویلی نه شو چې ودرېږه د انور زه راخېجومه دې بل طرف نه یې راخېجومه بس غلی پاتې شو بادشاه پوه شو که دا ابراهیم علیه السلام اوس دله زه سزا ورنکم او دې پرېږدم خو دا ټول خلک کیدي چې زما د خدای نه څه به انکار وکړي د نورو خلکو عقیدې راته بل شان نشي نو اعلان یې وکړ وی دې به سوځو جیل کې واچوئ او داسې سزا به دله ورکوم چې په مخ د ځمکه داسې سزا هېڅ چاته هم نی میلاو شوی د ښار نه بار یې اور بل که او اعلان یې وکړ بادشاه مختیارو وی دا زه د دې ابراهیم نه د هغه خپلو خدایانو انتقام اخلم نو د چا چې په دې بوتانو باندې ایمان دی په دې خدایانو هغې دې لاړ شي او ګېډي خشاکونه دې راوړي او دې غورځوي چې ابراهیم علیه السلام پې وسوځو خلق به تلل او د برکت دپاره چې د خپلو خدایانو بدل اخلو ګېډي ګېډي خشاکونه به یې راوړل یو لوی میدان کې دومره خشاک جمع که چې په ګزونو نه چې ډېر لوی میدان یې د خشاک نه ډک کړ او یو ورځ یې مقرر کړه په هغې کې ابراهیم علیه السلام راوویسته اور یې ورته ورکړ هغې چې کومې غرغنډې وکړې دوی له چل نه ورته چې اوس ابراهیم علیه السلام پکې په کومه طریقه ورغورځو ولې هغې ته څوک نږدې کېدی نه شو ابراهیم علیه السلام خو داسې په خپله نه ورته دی به ورغورځو څنګه به پکې دی ورغورځو ځکه ډېر لوی اور دی او د هغې غرغنډې داسې اسمان دی نیمې ته ډېر اوچت اوچتو پورې تلې شیطان د انسان په شکل وله راغی هغه ورته چل وښو یو ټال جوړ کړي او په هغه ټال د ابراهیم علیه السلام کېنوی او هغه ټال له جوټه ورکړي نو چې دا ټال اوچت شي نو دا پړی پرې کوي نو دې به سره د ټال نه د هغه جهنم د اور دې منځ ته ورغورځېږي ټال یې وله جوړ کړو د لویو لرګو ابراهیم علیه السلام یې پې کېنه او دې وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر ګورې 14 کاله دی دې نه اندازه ولګوئ چې څومره د لږ عمر و چې د خپل قوم سره مقابله شروع کړې ماشوم بچی دی که د 14 کالو په عمر کې خو بادشاه اور ته غورځوي نو چې د څومره وخت نه به د نصیحت شروع کړی او دعوت به یې شروع کړي د خدای د یووالي او د کفر او د شرک مقابله ځکه الله قرآن حکیم کې فرمایي لقد آتینا ابراهیم رشده من قبل وی مونږ ورته مخکې نه په ماشوموالي کې هدایت ورکړی چې دی په ټال کېنه او کله ټال اوچته او ټال نه اوچتېده هغې ټال راکاږي او ټال نه اوچتېږي ابلیس وله راغی هم حقه په هغه شکل لکه تا خو موږ سره ټال چلو خو دا ټال نه اوچتېږي زور خلک ورکوي یا فرشتو کلک نیولی دی چې ونښود ابلیس خو پوهېده هغه وی داسې کار وکړی چې سرتورې ښځې راولئ چې سرونه یې ښکاروئ او هغې دلته ودروئ چې هغې ګډا شروع کړي نو دی به په خپله دا ټال به بیا چې دیکه ورکې روان به شي ښځې یې راوستی چې جینکۍ یې راوستی او د هغې سرونه یې سرتور کړل نو چې ټال یې ګوتې یو ټال روان شو دا ولې رونو